أنتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك ونبينا محمد وعلى آله زما عزت مند مشرانو د حج او د قربانۍ په سلسله کې ما تاسو ته بیان شروع کړ. حج او قربانی دواړه د یو عظیم پیغمبر یادګار دي چې خدای زمون په امت کې راوستي دي او زمون د خپل پیغمبر نه تپوس شوی دی صاحب وی دا قربانی د چا طریقه ده؟ ناغوی سنت ابیکم ابراهیم دا د ابراهیم علیه السلام طریقه او د خدای شان ته ګوره حج عام مناظر د ابراهیم علیه السلام یادګارونه دي او د قربانه عبادت هم دا غي اولوی یادگار. ابراهیم علیہ السلام دین و شریعت تا پټولو پیغمبرانو کې زمون دین و شریعت نږدې ده او خدای پاک وایي ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا. ابراهیم علیہ السلام ته نږدې داغا خپل امتیانو او بیا زمون پیغمبر دی او د امت. نو حج منظر دی داغه د قربانو او قربانیم داغه منظر دی د قربانو. خدای دغه قربانو ته اشاره کوي د لومبه پاره په آخر کې. خدای وای وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. خدای په ابراهیم علیه السلام د یو خصو خبرو ازمایش راوست، امتحان پہ راوست. ناغاغ امتحان کی پورا شو کامیاب شو ادا خدای ازمایش پورا کر. نو خدای ورته زه د دې ازمایش په بدل کې تعالی یو لوی عزت درکو. قال انی جاعلک للناس اماما. زما ټول مخلوق لپاره ته مشر مقرر کړ. قال ومن ذریتی
خدای دا عزت زما اولاد لم پکی راک. خدای ورتوی قال لا ینال عهد الظالمین، ظالمان و کافرانو سره می وعده نه ده ستا په اولاد کې چې نیکانی مشري به هغوی له ورکړه. هغه خدای زمونږ په ښکلي پیغمبر پوره کړه، ځکه زمونږ ښکلي پیغمبر د هغه نسی دی، 21 اولاد دی او د هغه نه 2.5 کاله پس په عربو کې راغلی. عربو کې بل پیغمبر نور راغلی د ابراهیم علیه السلام نه پس علاوه زمونږ د پیغمبر. ابراهیم عبرانی لفظ ده او لغوی معنی ده ابو النحیب، مهربان پلار، یا ابو الجماهیر، د قومونو پلار. ځکه دا موجوده لوی نسلونه که د عربو دي که یهودیان دي او که پښتانه دي، دا درې واړه د ابراهیم علیه السلام اولاد او د دې درې واړو نیکه دی. نو د عام جمهور امت قومونو مشر ابراهیم علیه السلام. خدای عراق کې پیدا کړو. عراق کې یو کلی دی اور هغې ته وایي URE. بیا د نمرود سره مقابله راغلی، بیا خدای هغه اور ته اچولی، اور یې په څو ورځو کې تیار کړی او په څومره احاطه کې. او قرآن شریف کې دا ټول بیان ذکر دی. چې اور ته غورځاو نو بربنډ یې کړ او ټال پورې وتړه، ځکه اور ته غورځولو آسان کار خو نو او نه دا نوې آلات. نو ټال له به یې دیکه ورکولو، نو چې دیکه ورشي دا ټال بیا غځې سره چې وررسي نو د ټال رسۍ به په دې اور وسوځي او دی به پکې ورپروزي. نو رسول سره یې تړلی د پړو چې غورځوه نو مختلف ملائکې راغلې. د غرونو ملائکې بشر راغی، وی صاحب که حکم کوي چې دا غرونه په دې قوم باندې ورغورځو، وی اما الیک فلا، تا ته مې حاجت نشته. د بارانونو ملائکه مشر راغله، وی صاحب که غواړې زه باران وروم په دې اور چې ختم شي، نو وی اما الیک فلا، تا ته مې حاجت نشته. وی حسبی الله و نعم الوکیل، خدای زما کافی دی، کارساز زما اعتماد ټول په سړي باندې چې چرته تکلیف راشي دا دی وی حسبی الله و نعم الوکیل، زما خدای بس دی هغه ښه کارساز. نو خدای چې څه کول غواړي به یې څه کولی شي. اور ته ورغورځو، دوی په دې تماشه دي چې اور به ختم کړي. هغه اور و خو هغه دپاره یخ شو. دا سخت امتحان و اړو پروا نه لرله. بیا هغه وجه نو ده تخپې وښکلی، نو شام ته لاړ. شام ته چې سړی ځي نو مخې ته یو دریاب راځي، هغې ته فرات وایي. دا فرات د شام د طرفه قبلې د طرفه راغلی، شمال مغرب نه، او دجله دا نیغ په نیغ د شمال نه راغلی د روس د طرفه. دواړه په بغداد کې یو ځای کېږي او بغداد نه دی بصرې پورې دا دواړه دریابونه یو ځای را روان دي. نو بصره کې خلیج فارس ته پروت، بصره د سمندر په غاړه ده او بغداد ته مخکې ده. نو سپیان یې ورپسې کړه. چې دریاب وي داسې سړی به وي دا ژبه به چې سپیان ور رسېدل دي د فرات نه پورې وتو. هغوی ورسره خبرې شروع کړې، د ده ژبه خدای بدله کړې وه.
هغوی وایي دا خو هغه سړی نه دی، هغوی نه و لیدلي مخکې. بس خلاص شد. نو شام کې یو ښار دی هغې ته حلب وایي، حلب ته لاړ. حلب د فرات دریاب په غاړه دی او ښکلی ښار دی، ترکو سره متصل. اوس یو لویه قلعه ده پخوانۍ پاتې ده او هغې کې ډېر مناظر دی. نو قلعه کې دننه اوسېده کور. بیا دمشق ته راغلی، دا موجوده د شام دارالخلافه. نو د دې بنیاد یې کې او دمشق د هغه د یو زوی نوم دی. بیا د دمشق نه فلسطین ته راغی، آبادی خو نه اوس هم د دمشق او د حلب او د حمص او د حما په منځ کې آبادی نشته، سرې قورې دي که لاړی. نو چې کوم ځای کې اوبه دي هلته کلي دي. شام داسې آباد نه دی لکه زمونږ د ملک په شان، خو دا ده چې هغه یخ دی او چې کوم آباده حصه ده ټوله د باغونو حصه ده، زیتون او انار او دا سپک سپین انځران او انګور او خلک یې تک سره سپین. نو فلسطین کې یو کلی هغې ته حبرون وایي، یهودیان اوس او مسلمانان ورته الخلیل وایي. هغه کلي کې اوسېده. نو ښځه یې ده د تره لور، د هغې نوم دی سارا. نو دا فلسطین د شام او د مصر په منځ کې علاقه ده. نو مخکې نیرې سویز نو منځ کې د وچې لار وه. نو مصر طرف ته دی او ښځې د تبلیغ په سلسله کې، د دین خورولو په سلسله کې. نو دا زمونږ د ښکلي پیغمبر د خولې بیان دی او بخاري شریف کې راغلی چې په یو علاقه ورغی چې د هغې مشر بدماش بادشاه یا ملک یا ارباب ورڅه چې هغه وخت کې لږ لږ آبادی وه. نو دا پې خدای اوس بل امتحان نه اولي. هغه سپیانو ته ویلو چې په دې لاره څوک ځي مصر ته راځي د فلسطین نه او د شام نه یا د بل ځای نه، نو که خشته ښځه ورسره یې ماله ترې راولئ. خو د سړي نه تپوس کوئ چې دا د ښځه ده که خور او مور دی ده. که خور او مور یې نو ورته څه وایې مه سړي ته، بس ښځه ترې راوله. او که ښځه یې نو سړی بېغمه کړي هلته قتل یې کړي او ښځینې ترې راوله. د هغه د عقیده وه چې د ښځې خاوند دی نو هغه د سړي ښځه کېږي نه. نو دغه وخت کې پورې ابراهیم علیه السلام ته پته نه وه چې دا ظالمان دا کار کوي، ځکه د غیب علم صرف خدای پاک سره دی. پیغمبر ته خبرې معلومیږي چې خدای پاک ورته د وحی په ذریعه وښیي. نو چې سپیانو په څوکۍ ورغی هغوی ورته ویې کښېنه. یو سپی هغه ملک پسې لاړ چې دغه شان د شام فلسطین د طرفه یو جوړه راغلې د ښځه او خاوند چې بې اندازې ښکلي دي، ځکه د شام خلک ښکلي دي، د مصر دومره ښکلي نه دي. او هر پیغمبر ښکلي بې اندازې، او د هر پیغمبر بې ښکلي. پیغمبران د دې ظاهري عیبونو نه خدای پاک ساتلي، نه توري نه ړوندي نه ګوډي نه ګنجي نه شلوي نه تپلي. چې کوم خلک په معاشره کې عیب ګڼي هغه عیبونو نه خدای پاک ساتي. وایي دغه ښځه ترې راولئ
خو سړي نه تپوس وکړه چې دا د ښځه ده که ښځه ده سپیان ناله دته وایي دا د څه ده دې دغه وخت کې پیش وي دا مې خور ده وی ښه بادشاه دا اغوستې ده او ته دلته ناست یې نو هغې څه کولی شو هغه پیغمبر په څه کړی د خدای په هر څیز کې راځي تکلیفات هم راولي امتحانات هم راولي خو خدای خو د هر څه نه خبر دی کله د هغې انجام د خیر روزي نو چې بویتله بادشاه وایي دا زما خاصې کمرې ته بوځئ خلوت خانې ته چې هغه مو لیده حیران زنانه وسې کولی شو بادشاه ورپسې ورغی د بد عمل په اراده هغې ته یې لاس کولی او وایي ودرېږه زه یو 2 رکعته لمونځ کوم ده وایي ډېره ښه ده زر یو به چارده مې وکړو او 2 رکعته لمونځ یې وکړم او خدای ته یې سوال وکړ خدای که اوسه پورې ما ته بغیر د خپل خاوند نه بل چا لاس کړي ني نو چې د دې سړي لاس ما ته راونه رسي نو چې ورنږدې کېده درست چې راپرېوت دا یاد دی چې چېرته درته مشکل راشي لمونځ وکړې ښه باباګان مه لړزوئ او مو پیران ځکه خدای حکم کوي قرآن شریف کې واستعینوا بالصبر والصلاة چې څه مشکل در باندې راشي صبر وکړه او لمونځ وکړه خدای پاک ته نو ته وګوره چې خدای دې مسله حل کوي که نه کوي دا د دین تعلیم دی د قرآن شریف او د پخوانو پیغمبرانو نه را روانه ده چې د مشکل وخت کې لمونځ وکړه نو چې راپرېوت نو لکه د زنکدن په شان حالت پې راغی نو دا بیبي وه زنانه وه دا وایي که دا زناور مړ شو خو دا سپیان ما وجني چې دا خو تا مړ کړه ځکه دې کوټه کې خو بغیر زما او د ده نه بل څوک نشته نو د خپلې یارې وویې خدایه ته یې ښه کړې او په دې خیال چې اوس عقل به سر ته راغلی چې دې خوشو ځان یې اوس هم نه داسې ګوري ځان ته چې دا په ما څه چلو شو نو چې بیبي ته یې وکتل بیا بې اختیاره شو بیا لاس کولی ورته او یې ودرېږه زه یو 2 رکعته لمونځ کوم لمونځ یې وکړو ویې خدایه چې دا زناور ما ته رانږدې نه شي چې درست شو چې راپرېوت بیا پې هغه د میرګي په شان حالت راغی لاسونه خپې لتې والې د زنکدن په شان دې خو لږ ساعت غږ نه کو خو بیا وایي خدایه که دا مردار مړ شي خو دا سپیان ما هم وجني خاوند هم راله وجني د خپلې یارې وې خدایه ته یې ښه کړې چې خوشو وی ولی الله خدای دعا قبلوله فورا دلته دا کار کېږي ولته ابراهیم علیه السلام سره سودا وه چې زما ښځې ته دا بادشاه لاس نه کړي نو خدای د هغه محل هغه ته د شیشې په شان قوده او دا هر څه ویني دریم ځل یې ورته بیا لاس کولی دا وایي ته ودرېږه زه یو 2 رکعته لمونځ کړم لمونځ یې وکړه بیا یې خدایه چې دا ما ته رانږدې نه شي چې راپرېوت دا ځل یې دعا نه کوله هغه لتې مبالې او سترګې حق ته نیولې او هغه پوه شو چې دا ټول چل خو په دې کې دی دا چې دا لاس اوچت کړي نو په ما دا چل راشي
نو دیتا دسترگو پا اشاراوی زمان توبای زبتا تلاس نکن ملتا دعاو که لاس اچت کن چا خود دا تکلیف نمولش نو پدرین دلی دا اغم پا دی پدسترگو پا اشاراو اچت کن بزر اغم معافیو غستلا بس مانا غلطی شو او سپایانو تے ٹلے ہوا چراش وی دا غخپل سڑی لبوز او دا خسو قاپیرے دا ملیکا را زو کچھ دی تناس کم پا ما دا سی چل لازی او زو دا دی دا خدمت دا پارا خپل لور ورکم چی دی سر گرسی منیاز بینا لور دا بین مہاجرہ دے او دی لے ورکا ویزا دا ستا خدمتگار او ستا ویزا نخپلی لور تے خدمتگار او ویزا ویدا بتا سرائی دم عقیدت پیدا او چی سڑی چالا خپل لور ورکی خدا غی عزت پہ سمر کری او مال و سامان پہ سمر ولی کری بی را روانا دا خادق دا غجنے مرسانا دا ابراہیم علیہ السلام دل تا مانزتا نیت تڑلے ورے خدای تا با منز کا اقا دا دا قرآن شریف حکم دے و دا پیغمبران و طریقہ تو گورا چستا کار کی کن کی ذرا کار تا منز کا دونوے چی پیر بابا را رسے گی پیر بابا تا نس خبر دا او زناورا غرا رسی او ستا خیر و شر دا اغا پلاس کے دے کدا خدای نا غلوی خدای چی دا خکل سترگی و غگونه در کری دا غطا آواز والے نکے انسان سکولی شی جمدین شکولی نو چی وفات شی یا بسو کی نو حکم دادی مزبکا دیتا دا حاجت مزوائی او دا تجربہ کے چی کم تکلیف در باندراشی منزکو سوالو کے چی خدای پاک در سرا دا دوار جہانو دا سردار دا وعدے مطابق سا عمل کئے دا ابراہیم علیہ السلام آگے پورے مانزتا نیت تڑلو دیوارو رسیدل پا اشارہ ورطوئی محیم سوشو یعنی خدای ورطا قودل نو دا بیبی ورطوئی ان اللہ رد کید الکافر فی نحر واقدم ولیدا دا کافر آگا مکرون طول ختم کردل او دا دا خدمتگار امراکل ویزا چیزو واپس دا غدین واپس شو بے فلسطین ترار انتا اسی دا کوری اسم شتا فلسطین کے ہبرون کی او آغی سر نزدی جماعت تے آغی کے خفت ابراہیم علیہ السلام او دا دے خار دا خلق دیر کلک تی پا اسلام کی پا اردن کی پا فلسطین کی ارو خاریوں کی سنماگانے دا بے حیائیوی بغیر دا دے خار دی کی سنما نشت او پردہ دا پکی او دا انگورونو او دا امرودو او دا غزانو خار اباد علاقہ دا مشرق خودور دوائی چی مو خو دیر عمر یوزے تیر کا اولاد منشو تو دے بیبی بی بی سرنی کاؤ تڑک خدای اولاد درک وی دیر خلا دکے ور سراؤں تڑک دغه واقعات یا کملا عمر نو خدای ته سوال کوي قرآن شریف کی ذکر قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم خدای خپل صبرناک بردبارا با اخلاق زوی راک نو خدای پاک ورته قصه زوی بدرک پیغمبران د خدای نه سوال کوي نو چې اغلوی هستی د خدای نه سوال کوي نو تبم د خدای نه سوال کوي د انسان که پیغمبری که ملائکی که بزرگی که فقیری
چې وفات شوي سوال به ترې نه کوې او جمدي له تلې شوې صاحب ما ته دعا وکړه. نو ابراهیم علیہ السلام خدای ته سوال کوي خدای ښکلې ګلالې زوی راکړه. خدای وی ښځه زوی به درکړم. اسماعیل خدای پاک ورکړي. اسماعیل معنا هم دا ده چې خدای دعا قبوله کړه. ایل خدای ته وایي د هغې په ژبه کې. اسماع معنا خدای دعا قبوله کړه. نو چې ګلالې زوی شو او دی به پیغمبر کېږي، نو هر پیغمبر در کوټوالي نه خدای پاک خشته هوښیار پیدا کړي. نو ماشوم به ورسره د دې مشرې ښځې به هسې افسوس ورته راغی چې خدای خاوند خو زما د تره زوی دی او ډېر عمر ورسره ما تېر کړی او دا د مصر بیبي ده او خدای په لومبي کال زوی ورکړه مزېدار. نو ښځه په اولاد دا یو طبیعي څیز دی چې د بنې اولاد وي او د دې نه وي نو خفه کېږي. د هغې سینه به یې لیدله چې په سینه باندې ماشوم دی ښکلی، یعنې غېږ کې ورسره او د دې سینې شته، نو خفه به وه. نو یو ځل دی خپل خاوند ته وایي صاحب هسې نه چې زما دې بیبي سره بغض پیدا شي او زما ایمان ته نقصان ورسي. وی ولې؟ وی زه چې دې بیبي ته ګورم او دې ماشوم ته ګورم نو په خپل زړه کې په ځان خفګان راځي. نو که دا دوی جدا وي نو زه به یې نه وینم. دوی دې جدا اوسېږي زه به جدا اوسېږم. هغه بیبي ډېره قرباني کړې وه مشره. د خدای ته لاسونه اوچت کړه چې خدایه څه وکړم. خدای ورته وایي دا بیبي چې دې څه وایي دغه وکړه. وی دا ته جدا کوې کوم طرف؟ نو د مکې مکرمې طرف ته اشاره وکړه. وی چې دې طرف ته تې بوځه. ډېره ښه ده. دا سخت امتحان دی ځکه یو ځوانه ښځه او ماشوم ګلالې ورسره په غېږ او دا جدا کړو او داسې زوی چې په سوالونه یې د خدای نه غوښتي او په بوډاتوب خدای ورکړي. نو د هغه ځای نه را روان شو. نو راتلل د مکې مکرمې دې ځای ته راغلل، خوشي دشت او غرونو ته. نه انسان شته، نه حیوان شته، نه اوبه شته، نه نیر شته، نه اونه شته. تک تور سره غرونه. کوم څه لاړی حیران بشي چې خدای دې ملک نه د عزت ورکړی، دلته خو د زرغونې دره کم نه لګي. نو دریو غرونو منځ کې د بیت الله شریف. نو هغه وخت کې خو بیت الله نه وه، نه ښار و نه کلی، یو ډبه شان وه او یو اونه ولاړه وه. نو ملایکه ده ته وایي دې ډبې باندې دی دا زوی او دا ښځه پرېږده او ته ترې ځه. ډېره دا پې خدای بل امتحان نه راولي. دا نه وایي خدایه چې دا ماشوم او دا زوی دا ښځه به مې څه کوي، د دې ډوډۍ به کوم ځای، روزي به کوم ځای، په دې خوشو غرونو کې یوازې. خو د خدای حکم دی چې څومره د خدای دربار ته نږدې خلک یي د خدای حکم ته غاړه بستی، دا تپوس نه کوي چې ولې دې کې حکمت څه دی، فایده څه ده، یا د دې مستقبل بسي. نه هغه ته دا پته لګي نو ورته خدای لا ښودلی دی. وی عزت یې ته. نو دا بیبي ورته وایي یا ابراهیمه چې روان وی ته چېرته دی، موږ چېرته پرېږدی. نو دی ورته غږ نه کوي. نو بیا ورته وایي په هغه لږ تېز شو. دا ورته په اوچت اواز وایي ته چېرته دی. بیا غږ نه کوي. بیا دا ورپسې ورله ماشوم یې پرېښود. نو چې دا ورپسې ورتله هغه منډه کړې.
نو دیم ور پسې منډه کړې او شاته نه ګوري ورته وایي الله امرک بهذا دا درته خدای ویلي دي وی او دا راته خدای ویلي دي د شا نه وایي او سترګې یې مخکې بیا دی وی ښځه چې خدای درته ویلي دي نو خدای بس دی زمونږ اذن لا یضیعن الله چې خدای درته ویلي دي نو خدای به مونږ نه ضایع کوي دا هغه لږو ورځو ژوند د یو لوی پیغمبر سره د هغې عقیده و ایمان دومره بدل کړو چې د دنیا هېڅ چا باندې نظر نو بغیر د خدای نه یعنې زنانه غوندې ذات او لږې ورځې صحبت او د پیغمبر صحبت ډېر لوی اثر لري وی ښځه خدای پاک زموږ نو دې مروه طرف ته راغی که اوس لاړی باب الفتح طرف ته نو هلته یو بازار دی هغې ته سوق المدعا وایي د دعا بازار نو هلته په یو ګټه ودرېد چې دوی ورته نه ښکاري او دوی طرف ته یې مخ کړي او بیا دعا کوي رب اجعل هذا بلدا آمنا خدای دلته یو کلی جوړ کړي د امن او د خوشحاله وارزق اهله من الثمرات او د دې باشندگانو ته هر قسم میوې ورکړي خو من آمن منهم بالله والیوم الاخر خو مسلمان ته خدای ورته وی قال ومن کفر کافر ته به ورکو او متعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير دلته چې څوک اوسېږي که مسلمانې که کافرې دواړو ته به روزي ورکوم ښکلې خو د کافر انجام به یې سپېره هغه به دوزخ ته ده د مکی په ښار کې داسې میوه نشته د بار چې هلته نه میلاویږي او تازه
او حیران بشي او ورزانه چې خدای دا میوې څنګه دي ترکارې میوې خوراکونه چرګان د دنیا نعمتونه او د دنیا ګډان او څاروي دا منډې ته چې لاړ شي نو منډې د دې څاروو د دې چرګانو او د دې میوو نه ډکي او قسمه قسمه د هر ملک داسې میوې او مالټې چې تاسو په دوربین کې هم نه دي لیدلې خدای ورکړي د ابراهیم علیه السلام دعا نو خدای وی زه بار چاله ورکړم بیا دې ښځې او زوی باندې څه امتحان راغلی دی نا به بلې جمعې ته نو دا د حج منظر ټول د ابراهیم علیه السلام د قربانو یادګار دی بیا دا قرباني د هغه د قربانۍ یو لوی یادګار دی او حضور پاک ورته ویلي دی چې دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې موږ یې کوو چاوی ما سره پیسې شته نه نصاب خو ما جیبي فند نه قرض راغشتی دی نو په ما زکات شته که نه نه قرضداري سړي باندې زکات دي په قربانۍ کې د ګډ د چیرلي کال عمر ضروري دی او ګډ نر چې چا ساتلي نو چې د شپږو میاشتو نه زیات یې نه هم خیر دی او که دا د رمو ګړي نو بیا کال پکار دی ساتلی شوي ګډ هر کې سره وي نو د بارانې د ګډبنو د ګډ د کال سره برابر وي که نه وړوکي بیا به پرې نه کوي چې دې وخت کې تقریبا 8000 روپۍ وي سړي سره زیاتي د ضرورت ده د خوراک نه د سکاک نه د جامو نه د بچو نه د کور د ضروریاتو نه هر چا قرباني نه ګورې چې 8000 روپۍ ورسره تقریبا ما د قرباني وکړي ځکه قرباني ګرانه ده خو د خپل وس مناسب کوه داسې نه چې 8000 روپۍ در سره یو د 8000 یې سو نیسې بیا به څه کوې هر چا قرباني نشته که قربانۍ له چا غوا غشتي او امیدوار او خطا که مالداري بدلولی مشي زله دې وغواړي او که غریب وي نو بیا به نه بدلوي او بچیم چې روزي هغه دې ورسره حلال کړي که روغ جوړ بچي وي او که دا غوښه مخۍ بیا دې وغورځوي وی زه د مور پلان سره اوسېږم خو 8000 تنخوا مې ده په هغې ګزاره کوم په ما قرباني شته که نه 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 په تا شته نه دی په مور پلار شته ستا خو 8000 راځي هغه د خرچ کې ځي وی زما پلار د قربانو سرمنو باندې جومات له صفونه راوستي نو که هغه له چا هسې ورکړي سرمنې او هغه ځان له خرڅې کړي خیر سرمن مالدار لم ورکولی شي فقیر لم په دواړو کېږي زکات حکم یې نه دی خو چې دې خرڅه کړه نو بیا به پیسې خامخا فقیر له ورکړي او چې سرمن روغی نو د هغې حکم لکه د غوښې په شان دی نو غوښه مالدار لم ورکولی شي فقیر لم نو سرمن پلار له ورکولی شي مور له ورکولی شي رور له ورکولی شي مالدار غریب له چوڑلی هم ورکولی شي نو که هغه سرمنې چا ورکړي چې دا ستا او خرڅې کې مسلې پې والي ډېره ښه ده او خپله سرمن به خرڅوي نه چې هغې باندې دغه وکړي جومات له والي چاله دې ورکړي سرمن
د ابراهیم علیه السلام د بیبي سارا د هغه د تره لور وه او د عراق دي دواړه او د عراق نه شام ته تلي شام نه فلسطین ته او دا واقعه ورسره په مصر کې راغله د مشت د ابراهیم علیه السلام یو بله بیبي ده د هغې نوم دی قنطوره نو د هغې نه دوه زامن شوي دي یو دمشق یو مدین مدین د پښتنو نیکه دی او اسحاق علیه السلام د یهودو نیکه دی او اسماعیل علیه السلام د عربو نیکه دی د اسماعیل د مور هاجره نوم دی او د اسحاق د مور نوم دی سارا او د مدین د مور نوم دی قنطوره نو دا درې واړه قومونه تربوران دي یو خل سره د 14,000 روپو ټي وي راغله ده زکات پې نشته خو قرباني دې وکړي د کور په سامان زکات نی او قرباني به کې ځکه ټي وي د ضرورت نه زیاتی سامان نه ډوډۍ ده نه چای ده نه جامه ده د تماشو څیز دی یو سړي لمبل پیسې ته پریواتې او بل چا مونتی دي اوس هغه سړی مړ دی نو که ده ته مالک معلوم یې خو ورده کې یا رشته داران او که نی معلوم بس خیرات تی کی جماعت تی پی جوړ کی په لاره دې پی جوړ کی خو خدا دې ووایي خدای د دې ثواب هغه ته ورسوي دا حقیقی پیسې په جماعت کې لګي که نه نه قرباني او عقیقه خو څاروي حلالولو ته وایي نو پیسې به چاله نه ورکې په خپله به قرباني کې او عقیقه به کې نو سنت باندې ادا کېږي چې حاجي د عرفات نه راشي او د لوی اختر فرض طواف کوي دې ته فرض طواف وایي او طواف زیارت ورته وایي دې نه پس به سعی کوي چې لسم ورځ د اختر سړي قرباني وکړه نو بیا سر وخورئ چې سر وخورو نو حلال شو نو چې حلال شو صرف طواف زیارت پاتې دی خوشبویي دې ولګئ خو نږدې کېدې ته ورته نشي چې طواف زیارت وکړي نالې به ته ورته نږدې کړي چې پلار حج کړي په زامنو بیا حق لري چې دوباره د په حج وکړي نه حج کول د پلار په زامنو فرض نه دی په خپله چې سړی مالداري حج په فرض دی او د زامنو په مالدارو باندې په سړي حج نه فرض کېږي دا هر سړی او د هغه ذات عباداتو کې یو بل باندې نه راځي چې پلار غریبي پاغه حج نشته او زامن چې مالدار هغه به حج کوي انا په زامنو پلار لېږل فرض دی ټیک ده کې امداد ورسره کوي ثواب دی خو فرض پې نه دی چاوي نکونه اخیستل د جمعې پر سنت دی جمعې پر غسل پکار دی نکونه اخیستل عطر لګول ښکلې جامې اغوستل د خپل وس مناسب که نوي ني نو وینځلې دی اغوندې جمعه د خوشحالۍ ورځ ده او دا د مسلمانانو د اختر ورځ ده د هفتې اختر دی
او لوی اجتماعی پا دے کے نو جامع خکلے سر ورکڑے او جامت اغشتے او نکون اغشتے او خشبوی لگول مسواک کول دا اصحاب پودر گرزیدل نسواری چه نسواری پا گیر دا روانی او اصحاب بوئی تیزی دا شریعت نخوخی دا خلق کوئی جوڑسبرگ دیتا ہوئی چه سخانا ولی مردار چرسی او پا مقبرو کے ناس دا خو مردار دے شریعت وی صاف ستراخ کولے سر وینزا گیرو وینزا پشپیو لگا و جامع پاکی کا خکولے گلالی جماعت تراش خدای وی اتما پارکی خذو زینتکم من دا کل مسجد چی جماعت تا زینو دا زینت پا جامون کی زا خکولی زا شکل مقبیح گاوا آنا دا ازبرگی دا گنده گرزی دلو کنده چولو دا غارتا چول او چرس کر دا مخبرو کی چناستی دا دا خدای سپیره دی گنده چاوی حاجی با سفارش کئی نہ نیکان با سفارش کئی نو که خدای حج قبول کری شہادت قبول کری دا عالم علم قبول کری نو سفارش حق بورتا ورکا او گناہگار تا نو ورکا با غسل خانہ کی 14 کوئے نو بسم اللہ پا پٹھا ویلی شے بس درود شریف مو آئے خوچی ننوزی غسل خانے تا نو داویل پکار دی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بس دا دعا بس دا او بسم اللہ دا چاردام پا سر کے راغل نو چی بار کے بسم اللہ مو آیا او چی غسل خانے تا ننوزی دا کلمہ بس دا کہ پدر کی دیوئی خیر خود درود شریف مو آیا غدک یو معشوم لکه او جنې چې پیدا شي او مړه پیدا شي نو حقیقت پکار ده کنه حقیقت جمدو نه چې جن نه پس مړ شي خو نمونه ولا کې ښودل پکار ده یو معشوم شوي دی اوس یې 50 کاله عمر دی خو حقیقت پلار نه ده کړی نو کول ته پکار دی او هغه د ځان نه وکړي یا د پلار ولا وکړي ذکا حقیقت سنت تا کہ سڑے پا غٹوالی مو کی دا زاننا نو ادا کی بعد عبداللہ ابن مسعود چا خبرہ کردی و علمی خبرہ دا دے عوام تا ضرورت نشتو ادا سوال چی چا کردی دا بے وقوف کردی یو سری په خپل ځمکه کې چاته لار پریخي نو دې د هغې عوض اخیستی شي که نه او اخیستی شي دته حق دی چې هغه لارې نه څوک منع کړي نو که عوض ته هلي هم اخیستی شي حج دپاره ځمکه خرڅولی شي او که نه ته ضرورت نه زیاته چې ځمکه نو دومره دې خرڅه کړي چې حج پکې وشي لندن تا مزدورین پارا تلل سنگا دی ندی پکار دا سری وطن کی چی گزارا کیگی نمبار تا بنزی دا کافر و ملک تا ٹھیک تا دا تعلیم دا پارا دا علاج دا پارا تلل خیر خود دا مزدورو دا پارا دا کافر ملک تا دیر تلی دی اغی خپل دین پریخی دی او پا بد عملو بد اخلاقو کی مبتلا شوی دیر افغانیان اسٹریلیا تا تلی دی اغی سایان شوی زمون مسلمان خود دو خبرو تا دا ٹنگی نی چی چای من مکلک نی یو خزی تا بل ڈالرو تا نو دوی پا دیسی دیر زردو ککیگی نو نمازے چکپل وطن کی 5 روپے گٹی شے دا انگریزانو اغسلو نا دا 5 خودی
چاوی زما مور وفات شوی ده ولسلس منځونه پې پاتې دي خو زه غریب یم څه نشم کولی مه کوه خدای به یې معاف کړي خودکشي کول ډېر سخت جرم دی که دا عمل د حلال ګڼم نو کافر دی او که جرم یې ګڼم بیا یې وکړم نو سخت مجرم دی عالم د کلي مشر قاضي بادشاه دی پې مونځ نه کوي او څوک نسواریان مسواریان دی پې مونځ وکړي چې بې جنازې نه ښخېږي خو پاکان خلک ته نه ورځي ځکه ډېر لوی جرم یې کړی چاوی دا حدیث په کلاس کې اورېدلی چې څوک ږیره خري نو دی د حضور مبارک په مخ باندې دا کوي دروغ وایي هسې ګناه ده خو حدیث دا نه دی او نه دا خبره کول پکار بد ته بد وایو ښه ته ښه وایو سړی چې رکوع ته روانېږي الله اکبر به شروع کوي الله اکبر سجده باندې به ودرئ داسې نه چې سجدې ته پروزي نو بیا به الله اکبر وایي بعض امامان دا کوي دا به نه کوي دې ته د انتقال تکبیرات وایي نو چې ځې او راځې دغه وخت کې به الله اکبر وایي چې ورسېږي بیا خو د الله اکبر ځای پاتې نه شو بعضې قاریان داسې کوي غلطي کوي پښتنو نه سلسله د نسب سره دغه مې درته ووایي د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې داخل دی دعوت د جهاد مقدمه ده چې جهاد شروع کې نو مخکې به کافرانو ته دعوت ورکړي د اسلام که دعوت یې قبول کو خو ډېره ښه ده قسم دی زموږ ښکلی پیغمبر وایي علي صاحب ته چې ستا په لاس خدای یو کافر ته اسلام نصیب کړي دا د دنیا د ټولو نعمتونو نه ښه دی ځکه پیغمبران د هدایت دپاره راغلي دي دا قتل آخري حربه ده چې د دین په لاره کې یو رکاوټ دی لکه ګوته چې سخا شي نو ګوته به پرېږي ځکه چې نور بدن ته نقصان ونه رسي او چې اصلاح یې کیدی شي نو اصلاح به یې کې پرې کې به نه نو دعوت د جهاد پیش خیمه ده ټیک ته که داسې حالات راشي چې هغوی په تا حملو کي بیا د دعوت مقتلې ده بیا ورسره کوه تبلیغیانو خو چا سره په دې کې خلاف ماته نه ښکاري د جهاد خپل احکام دي په فقه کې لیکلي دي د مونځ خپل احکام دي شرایط دي طریقې ده نو د جهاد خپل احکام دي طریقې ده شریعت دی داسې نه چې زه ځم امریکې سره جنګ کوم دا خو د قمقلتوب دی یا زه ورځم په دغې سړو حمله کوم دا خو بېوقوفتوب دی پر امن خلق وجل او بے گناہ خلق وجل دا خو شریعت اجازت نه کوي دا د خو جذباتي فیصلې دي خپل قار او بړاس په غلطه طریقه وباسي نو دا کار ښه نه دی دا قمقلتوب د جهاد نه دی چې د سبا بانګ وشي نو بیا صرف 2 رکعاته سنت راغلی دی نور مونځ بند البته که چا نه وتر پاتې شوي وتر کولی شي چې امام په جهري قرت وایي تی اورې هغه له خدای ثواب ورکوي تا له خدای ثواب درکوي هغه له د وینا او تا له د اورېدو قرض نه دی خدای خلاص کړي
که چانه ټوپۍ په مانځه کې پرېوته په یو لاس یې راوچتولی شي او که خواري غواړي خیر دی بیا دې نه کوي خو مونځ قصدن په سرتوره نه دی پکار ځان سره سپینه ټوپۍ راوړی یا پاک رومال هغه رومال نه چې پوزه پې پاکه کړي یا هم پې نسوار توکلي هغه په سر نږدې خدای ته به په خشتو جامو کې ودرېږي نو د پوزې رومال او تولیه چې سړي پې ځان وچ کړي دا به په سر نه اچوي صاف پاک رومال یا ټوپۍ بغیر ټوپۍ مونځ قصدن کول مکروه دي غوره نه دي صرف حج کی چې احرام کی یا یو غریب سړی دی چې ټوپۍ ورسره شته نه رومال شته خیر دی خو قصدن دا کار کوم دا نه دی پکار سورت ملک چې سړی وي د عذاب قبر نه خدای ساتي دا حدیث دی ترمذی شریف خو هره شپه ووایه هغې دپاره جمعې شپه نه ده مقرر بل دا چې هر سړی دی وایي ځان له نو سړی قرآن شریف ویلي وایي دی ځان له په لوټ فکرو کې نه دی راغلی خلک به نه تنګه دا قمقل شیطان دین بدنامای نو هره شپه پکار دی ځان له په مزه وایه په زوره قرآن شریف ویلي یا ذکر کول دا بند دی ای کی ریاکاری راځي خلقو ته تکلیف راځي څوک به ودي څوک به ناجوړی څوک به مونځ کوي ولې کوي تبارک الذي وایي نو خپل قوم سره وایه په مزه ټول قوم دی وایي په چکو به نه وایه نو په لوټ فکرو کې نو چې آدم وی چې تبلیغ د بیکارو خلکو کار دی په دې کافر کېږي نه خو دا وینا نه ده پکار دا خلک روجو پورې خاندي بې روجي د هغه چا کار دی چې ډوډۍ ورکوي او مونځ د اوزګارو کار دی دا ډېر لیډران وایي په پاکستان کې څه مړه شوي دي او څه جمدي دي چې د دین قدر یې زړه کې نشته او قوم 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 وطن لیډر دا به نومونه ډېره وي خو د خدای دین پورې خاندي یو داس چاره ده دین لیډرانو وي داسې سپک الفاظ به وي چې هغه زه نشم ویلی او داس چاره دام پورې او مونځ پورې او روجی پورې او دین پورې او خلک وي دا ډېر هوښیار دی زیم دا د جهان خر دی او قمقل چې د خدای ونه پېژن یو ورځ به مرداري کندې ته به یې غورځوي لکه د سپي په شان سخا بوی ورته خېږي پیشوګان ساتل څنګه دي خیر دی که کور کې سړی وساتي پیشو د خیر شی دی ځکه چې کوم کور کې پیشو وي مار نشي څرګندېدی لړم وجني مږه وجني نو پیشو د کور د فایدې شی دی نقصاني شی نه ټیک ته که انګولې پې جوټه کړه او دا سړی مالداري نو هغه دې نه خوري چې غریبانانو له دې ورکړي او که غریب یې نو خوړی شي د پیشو جوټه غریب سړي له راواغله او مالدار سړی دې نه خوري هغه بل له ورکړي نور سپېرتوب پکې نشته پیشو ښه شی دی سپي منع کړی دی بغیر ضرورت سپي د څوکۍ دپاره او د ښکار دپاره او د ګډو چیرلو دپاره ساتلی شي او اسې سپي ساتل بند دي یو سړي خاوند کړی دی خاوند یې دوبۍ ته تللی دی خو څوک وایي په لاند کې مړه شوی دی دریاب ته پروت دی او څوک څه وایي نو پته یې نه لګي نو د دواړو طرفه د هلک او د جینۍ مشران دې کیني په یو ځای 4 کاله پس که 4 کاله پورې څه پته ونه لګېده نو باید یې فیصله ده وکړي چې مړ دی نو که دا خاوند دې ښځې ته نږدې شوي
نو د مرګ عدت په تیر کې 4 میاشتې 10 ورځې او کني نږدې شوې تشو کېدل وه نکاح نو بس خلاصه ده خاوند ځان له کول شي که بیا هغه سرګوزي بیا د مرګ نه پس را جمدې شو نا به راشي دا لومبی نکاح دا دویمه نکاح په خپله ختمېږي خو ښه دا ده چې هغلته څوک وایي چې پرېږده اوس ښځه به هسې نه کښېنوی ځوانه ښځه د هغې به سل تقاضا وي دا پښتانه بعضې قومونه ظلم کوي په ښځو ظلم به نه کوی ګورئ د دې رد عمل خراب روزي نو چې څه حقونه شریعت ورکړي دي هغه ورکوی کنی بیا به د دې رد عمل داسې روزي چې ښځې به بلکل موږ پسې روزي او بیا به وایي موږ خپل حقونه غواړو نو هغه شرمول به د دې شرمولو نه زیات درود شریف ووایه وخت ختم ده که وی زما عمر 2 کاله زیاتو خو سکول کې رانه پلار کم لیکلی دی او په هغې حساب باندې زما ریټایرمنټ نو دا تنخوا اخیستی شم او اخیستی شي تاله خو دا ریټایرمنټ څه شرعي خبره نه ده چې کومې پورې کار کولی شي ته خو په مزدورۍ پیسې لرې نو والا خو دروغ ښه نه دي عمر د اولاد کم مه لیکې ټول عمر به په دروغو کې مبتلی ډیټ آف برث ټول عمر ولې دروغ وایه دا به چېرته نوکر کېږي او ریټایرمنټ ته به رسي یو فرضي خبره دپاره ټول عمر دروغ مه وایه نه صحیح لیکې چې خدای والا عزت ورکوي په خپل عمر کې مې عزت ورکولی شي یا به نوکر کېږي یا به نه کېږي یا ریټایرمنټ ته به رسي یا به نه رسي نو دروغ مه وایه د فرضي خبرو دپاره چې څه عمر یې او څه وخت یې هغه لیکې دا د خلقو رواج کړی یو دا سالانه د فلانکي لیډر دی دی 15 کال دی د پیدایش او هغه په قبر کې زوړ شوی دی او کیک به راوړي هلکه دا څه شي کوی د انګریزانو رواج صدقه ورپسې وکړې ټیزنو د کیک پخو او په الالورو نه څه نه جوړېږي لاس ورپسې اوچت کې دعا ورپسې وکړې کیکونه به راشي او اخباراتو کې به تصویر راشي چې د فلانکي لیډر سالګره ده او هغه مړ دی اوس یې دوباره جمع دی کوي زمونږ د قومونو دا د بې عقلۍ کار ده چې دا څه شي هغه مړ دی او دی 115 کال پیدایش دی لاس مو چته دعا نه کوه نو کیک ورپسې پرې کوه کیک نه څه جوړېږي د قمقلو خبرې او دا ځان ته اوچت لیډران وایي چې موږ ډېر زیات هوښیار یو دا کار دی د قمقلو دی او ځان ته هوښیار دی چې سړی اودس وکړي او وخت ورسره یي نو د اودس جدا تحیه م راغلی ده ښه دی ولیکي 2 رکعته تحیة الوضو وزاره غوث او قطب او ابدال دا د پیرانو سه اصطلاحي نمونه دي نو که معنی شرعي صحیح وي نو ټیک ده او که غلطه معنی لکه بعض خلک وایي قطب دې ته وایي چې د ټول ملک اختیار هغه سره دا دروغ وایه او غوث دې ته وایي چې د صوبې اختیار ورسره دا دروغ وایه اختیار خدای سره دی نفع او ضرر خدای سره دی آواز به خدای ته کوئ بغیر د خدای نه بل چا ته آواز ونه کوئ خدای وایي یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله که تکلیف ضرور رسی بغیر د خدای نه تکلیف بل څوک نشي لرکولی او که خیر در رسی څوک منع کولی نشي نو خدای ته به آواز کوئ او کاسې قطب ابدال علماو ته وایي پاکانو ته ټیک ده خو دغه معنی غړومبی خطا ده چې څوک یې کوي بعضې جاهلان پیران چې د شریعت ته نی خبردار کوي زه غوث یم زه قطب یم غوث څه شی دی پوزه دې اوږده ده ځکه غوث ستا لاس کې او خیر و شر نشته دغه ټول د اودس ماتې ډکې انسان بسي خیر و شر د خدای لاس کې یاد لرئ بل د بغیر د خدای نه بل چاته آواز ونه کوي
दरूद शरीफ हुआ है। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم